واخلي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم بندا درځي ځان سره 200 پیری کول الله وحد وی الله به سابقات 500 کال ټول ګناونه معاف کی ټول ګناونه نو 200 پیری به ځان سره وایي ښا تاسو دلته کې نن راغلی نو دوالم راغلی ختم لم راغلی خو ځان سره به کور دم سوړی کنه دا خو کوجه خو نه چې سمو خوري خو ځان سره به روحاني غذا والی د سورۃ الاخلاص 200 پیری به دا وایي ان شاء الله بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ته صحابي راغی ویجی من ګرډیر غربت دی لوګا را تندرا بچی می وګی کور می کار روان دی نبی علیہ السلام ته زدل یو عمل خیم دا کوا الله بل وګی کینا وی وایجی وی چې کله کور ته رادن نشم سلام واچوا کور ته رادل نکیدو په وخت سوګه سلام واچوا نو الله دې موږ ته سلام چولو توفیق راکړي ښا موږ نه چوټول دیو کورونو یو خدا ګوره خشه نه دی حدیث کی راضی درې کسان د الله په ضمانت کې دي درې کسان یو پکې هغه کسون چې کور ته راغی او سلام واچوخه د الله په ضمانت کې سړی نور سلام چوي الله دې مانم توفیق راکړي تاسو دې درکې نو وی چې سلام واچوا د سلام نه بعد درود شریف وایا او بیا درې پیری کول الله وحد وایا او بیا درود شریف وایا شوکا کور کې صحابه بیجی که کور ترالم او بیبی منی کور کې سوکینه کچن کې باتروم کې بل ځای بیا وایي چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا سی وایا او بیا ورپسې درود شریف درې پیری کول الله وحد وی زما ته وای حدیث راضی قرطبی راوړی وی په عمر از دا صحابي راغی عمر از وی چې الله پیغمبر خلق راضی او زموږ د کور غله کور ته وړي برکات دې او کني دې بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو کې څوک داسې دي چې ماسوتانو د کیږي او د قران شریف یو ختم وکي یا رسول الله دا خو ډیره ګرانه ده مونږ خور سره دي نه عاجز لري چې ماسوتانو د کیږي او د قران شریف یو ختم پوره وکي نبی علیہ السلام وتوي څوک چې په تاسو کې سورۃ اخلاص وای ماوستان درې پیری وانها لتعدل ثلث القران ذکر سورۃ د قران شریف د درې میسي برابر دی دا سورۃ د قران شریف د درې میسي برابر دی نو چې چا درې پیری دا ماسوتانو وی الله ولا حکمن د یو قران شریف د ختم ثواب ورکی یو ختم بل حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم بندا د جمعې پر ازمانی دا حدیث قرطبی راوړی دی دا چې کوم فضائل لدی وام کنه که تاسو بیا ځان لګوري دا قرطبی راوړی ټول امام قرطبی دا حدیث هغه راوړی دی چې کوم بندا د جمعې پر ازمانی د جمعې وخت داخل شي کنارینه دی او کزنانه دی او د صلور رکعات نفل نیت وتړي صلور رکعات نفل او په هر رکعت کې 50 پیری کول الله وحد وای نو صلور رکعات کې بسور شي 200 پیری نبی علیہ السلام ګرنټي ورکړي درغه وخت په پورې الله پاک دې سړي له مرګ نه راولي چې درسو پورې د خپل جنت په خوب کې خودل نه دی لوی فائدہ دا کنه اسی وای کما ته په خوب کې خپل جنت ولې د مونږ په دنیا به څه کوي مرګ ته خوشاله یو کنه به یا به ویني یا به له سوق ویني بل سوق